والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صدق الله العظيم. محترم حاضرین ددی شریکل د مدرسې طلباء علماء او د دې علاقې عوامو ملګرو نن خو زمونږ صوبایي شورا ده او د هغې دپاره علماء کرام د ډېر لرې لرې نه راغلي دي. ډاکټر عادل مزل داغه ډیرا اسماعیل خان نا د بنو نا د کوهاټ نا او د ډیر لری لری نه تکلیف کړی دی او راغلی دي سټډیوم دی استادوم په مونږ باندې او حق دی او غدا چې مونږه دې ځای ته راغلی یو چې تاسو ته هم څه خیر او فایده زمونږ نه ورسي او زمونږ د پاره هم ذریعه د نجات او د خلاصون وګرځي. ما چې کوم آیات ولوسته نو په دې کې الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو احسان بیانوي. هغه احسان دا دی چې یو د الله فضل او د الله مهرباني او د الله کرم او دویم ښه ملګري. وعلاوي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يودا چرا الله نصرت او دا الله مئیت خاصا اغتا سرد ادویم دا وبالمؤمنين خمارگری دا لدرگر مومنان دا لدرگر باقی مضبوط کری او یو دریم نعمت دی ادا کړي چې صرف د الله نصرت او ښه ملګري نه بلکې د هغه ملګرو په منځ کې مینه او محبت. کله کله یو لوی جماعت وي یو لویه ډله وي خو په خپله کې هغه یو بل تخفیق دي یو بل سره په اردو جنګي یو بل سره په حیثیت جنګي یوی زمخ کې شوې بلوی زمخ کې شوې ټول کاږي. نو الله وایي چې د دوی منځ کې مینه او محبت دا درې نعمتونه یو د الله نصرت دویم ښه ملګري چې ستا سره د هغې مینه وي او دریم دا چې د هغه ملګرو په منځ کې خپله کې مینه وي نو الله بین قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. د دنیا په سرو سپینو د دنیا په مال او دولت په اردو باندې مینه نه راځي مینه په دې باندې راځي او دا مینه دوه قسمه ده. یو مینه ده چې هغه ناجایز ده دویمه مینه ده چې هغه جایز ده. دا دواره مینې الله ذکر کوي قرآن کریم کې. یو ناجایز مینه چې هغه مینه د زلیخې وه چې هغه د یوسف علیه السلام دپاره هم د تکلیف او د مصیبت سبب وګرځېد او د زلیخې دپاره هم د رسوایۍ سبب وګرځېد. د محبوب او د محب د دواړو د تکلیف او د مصیبت سبب ګرځي هغه مینه وي او هغه مینه وي چې هغه د رفعت هغه د اوچتوالي هغه د بلندۍ سبب ګرځي. نو هغه قرآن ذکر کا مینه د یعقوب علیه السلام
قرباني هغه سیمینه چغل یو جانب نه یو هاو صحابه مینه د نبی علیہ السلام سره سړي وګړه زنانه مینه نبی علیہ السلام باندې گزارونه کیږي زنانه هغه مدافعات کوي او جواب کوي زخمی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کوي د صحابه مینه د نبی علیہ السلام سره او د نبی علیہ السلام مینه د صحابه سره صحابي د نبی علیہ السلام د طرف نه غشي ولي 1000 غشي چلولي په یو جام کې ایوم خطا نه وتلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور صحابه دوی د غشي ورګي او دوی ارمي ايها الغلام الازور ارمي ايها الغلام الازور فديتك بابي وامي ما شاء الله ما شاء الله زمان مرابط دستان قربان شي مرابط دارچانا قربانی بچار چی مینه دا پیغمبر سر بدین باندی وا کله چی دا مینه راشی دا دی که بیا بلشه حائل نشی واقعی کی دی پدی بیا سر زانم قربانی مانم قربانی اولادم قربانی بچیم قربانی وطنم قربانی داغ مینه چه داغ للہیت مینه داغ دین مینه در نسکا اللہ وی والذی ایدک بنصره وبالمؤمنین دا اللہ غزات جتنی مضبوط کے بخبل امداد او بڑا مومنان باندی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دَيْمِيَنْسْ کی مینه چھوڑا وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ کتاب دنیا سره سپین خرچ کړو مینه باندې نه واچولې دا مینه الله چې د دې مینه او مثال د دې مینه او صورت الحمدللہ ثم الحمدللہ پر دی وقت کی یو جماعت دے چاہی دو اشارت توحیدی و سننا چی بدی کی اعلان مینہ چولیا دو علماء بمیانس کی دو طلباء بمیانس کی دعوانو بمیانس کی دو سازان و دو شاگردانو بمیانس کی اولاد یو جانب میں بھرنے دا دو بیلائی پرکون آلے لگی شیطان ٹرانسفارمر سره لګېدلی میټر درتلی د میټر نه ټرانسفارمر درتلی او که د ټرانسفارمر طرفه تار کټ کړي بلب نه لګي او که د بلب خوا کې کټ کړي نو بیا هم بلب نه لګي دا مینه د جانبینو نه وي ځکه یو سړی وایي مجنون وایي احب لحب السودان حتى احب لحب السودان حتى احب لحبها سود الكلاب زلال الله سلام منكم بان سودان وعلى خوردي تردي پوری چاہت دورس پہ عمرہ باند خلگی ذکر لیلا سر رنگ لگی او کہنا ہوئی امرو لدیار دیار لیلا مقابل زلجداری وزلجداری زلیلا بکرو دیری گما کلا یو دیوار خلوما کلا بل دیوار خلوما وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار زمان زمان پردی ارے دی دیواری و دیکلی نشنو دی دی کسی سکوسی راگی شنو دی من با شرینگلو کے سکون شرینگلو تا کمن رازو ولی کہ بہترین عالم یو بہترین خادم دا قرآن و دا سنت مولانا عبدالحق الدسالے موجود دے چکل راگ ختمی نمک آلتی گورو امو خوشحالی کو مواجرون پا کیسا را کہ بیان کئی من خوشحالی کو مواجرون پا کیسا را لار پا بچوں خوشحالی من خوشحالی
او دا مرکز دی الله همیشه لپاره آباد لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.